الله تعالی جل جلاله په نومونو کې یو دوه نومونه دي چې هغه په قرآن عظیم الشان کې هم ذکر دي، ذو الجلال والاکرام. حدیث مبارک کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې نومونو د خدای تعالی ته اسم اعظم ویلي دي، او څوک چې په اسم اعظم باندې دعا وکړي د داسې انسان دعا الله تعالی قبلوي. لکه حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ په جمعات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو، یو صحابي راغی او په جمعات کې منځ وکړ او د عین بعد کې دعا وغوښتله، او په دعا کې د الله تعالی دا نومونه ووي، ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. محبوب علیه الصلاۃ والسلام موږ ته وفرمایل چې ای صحابه تاسو پوهیږئ چې دې صحابي په څه باندې دعا وکړه؟ موږ جواب ورکړ چې الله او د الله رسول ښه خبردار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې صحابي د الله تعالی د کوم نومونه ووي، ذو الجلال والاکرام او یا حی یا قیوم، نو دا اسم اعظم دی. او محبوب علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې څوک په اسم اعظم د خدای تعالی باندې دعا وکړي، الله تعالی د انسان د دعا قبلوي. څوک چې په دې باندې کوم قسم سوال وغواړي، الله تعالی ورته هغه شی ورکوي.